السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم ولیدونکو کتونکو، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. نن څلرم مقام چې مقام بیات دی، د سن و عیب السحرکه با چې کوم اشاره ورته هغه مقام بیانوو. مقام بیات یو ډېر لوی مقام دی، ډېر یو وسیع مقام دی چې دې ته ام المقامات هم وایي یا ام الاصوات هم ورته وایي، یعنې د اوازو مور. اوازونه د دې څخه پیدا کیږي. هیڅ یو هر قاري چې ابتدا کوي هغه د دې مقام څخه ابتدا کوي، او هر قاري چې انتها کوي هغه پر دې مقام باندې انتها کوي. زموږ اکثره د قراو ائمه حرمین چې کله تلاوتونه په دا حضرو کې کړي دي هغو اکثرو مقام بیات ویلي وي. په دې کې هم سړی اظهار د هغه آیتو کوي چې په هغه کې د خوشحالي آیتونه وي، د الله تعالی د جلال و د جمال، د الله تعالی د قدرت، د الله تعالی د لویي د کبرایي اعلانونه وي. دا په دې مقام کې ویل کیږي. او هر قاري، هیڅ قاري داسې نشته چې ابتدا و انتها دې د بیات څخه ونه کړي الا نادرا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.